أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضا عليه السلام: من زارني على بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في 3 مواطن. روایاتو کې ډیر زیات ائمه معصومین علیهم السلام زیارت او ثواب ذکر شوی دی. څه څوک امام زیارت ته لاړ شي هغه څه ثواب دی، امام طرفه څه ثواب ته ملیږي. انسان عموما خپل زندگی کې د آخرت ډیر زیات خیال کوي چې آخرت مې خراب نشي، او خپل اعمالو کې انسان دا کوشش کوي چې داسې اعمال انجام کړي چې هغه سره هغه آخرت ښکلی وي. ټول نه زیات انسان چې توقع لري هغه اهل بیت علیه السلام دي، چې اهل بیت علیه السلام شفاعت نصیب شي او اهل بیت علیه السلام جوار کې هغه ته ځای نصیب شي. نو زه مختصر غونډه کې یو روایت شرح کوم چې امام رضا علیه السلام یې چې کچېرې څوک د ما زیارت ته راغلو، من زارني على بعد داري و مزاري، چونکه امام رضا علیه السلام مدینې نه بیا خراسان هغه ټایم کې سینی اوسه د کومه فاصله د مدینې نه امام علیه السلام اجبارا خراسان ته راوسته شوی و. دی وجه نه بیا امام څه کله دلته شهید شولو. نه امام یې څه اما بعد دار کې یعنی زه کوم غربت کې یم وریا یم مدینې نه دغه بعد دار کې ما زیارت ته څوک راشي ما زیارت وکړي، نه زه به قیامت ورځې درو ځایو کې هغه زیارت ته رسوم، درو ځایو کې به هغه ته زه رسوم او چای بکوم حتی اخلصه من احوالها. د قیامت کومې سختۍ دي، کوم هولناک موارد دي، هغوی نه به زه هغه ته نجات ورکوم، هغه به زه خلاصوم. اول څه قیامت کې ټول نه سخت مقام دی هغه چې کله انسان ته عملنامه لاس کې ورکوی شي. اذا تطایر الکتب یمینا و شمالا، چاته به ښي لاسه عملنامه میلګي، چاته چپي لاسه، او که چاته ښي لاسه میلاو شي هغه خوشبختونه دی، چاته چپي لاسه میلاو شي هغه بیا اهل نار نه دی، جهنمی دی. دې ځای کې امام یې چې زه به هغه ته زیارت ته رسوم. دویم و عند الصراط، چې کله انسان پل صراط باندې پرې کېږي. پل صراط ټول نه خطرناکترینه مرحله دی چې انسان که چیرې دې ځای نه پل صراط باندې رد شولو هغه بیا نجات یافته دی. او بیا لکه څنګه روایاتو کې شته چې هیڅوک به پل صراط باندې رد نشي مگر هغه کس هغه ته د مولا لاسه ورقه میلاو شي، جواز میلاو شي امام طرفه چې هغه پل صراط باندې پوری شي. او چې بیا کله مولا المسای اتمه قبله خپله د ضمانت ورکوي انسان ته چې زه به هغه ټایم کې چې کله انسان پل صراط باندې رد کېږي هغه ته به زه رسوم، نو بیا خو انسان ته مؤمن دپاره هېڅ مشکل نه دی. او دریمه چې کوم مرحله دی هغه و عند المیزان، چې کله عملنامې تلای شي هغه ټایم کې چا ښه عملونه زیات، چا ښه عملونه کم، که چا ښه عملونه زیات شول هغه به جنت ته ځي، که چا بد عملونه زیات شول هغه به جهنم ته ځي. نو امام یې هغه ټایم کې بیا زه ورته رسوم چې کله میزان کې ټوله اعمال چوای شي. مقصد دا چې دا کومې درې سختې مرحلې دي دوی ته به دغو درو مرحلو کې امام به ورته حاضرېږي. کوم کاس ته چې کوم کاس امام زیارت ته راغلی وي امام دا ثواب دی. همدې حوالې سره زه یوه ډېره ښکلې واقعه دی هغه واقعه تاسو ته ذکر کوم. آیت الله خویی بزرګوار هغه پلار هم یو عظیم خطیب هم و مرجع و چې هغه نامه سید علي اکبر الخویی. هغه یې چې زه چې کله نجف کې وم یا کربلا کې چې ما ته یوه ښځه هیلینه، اوس کوم کسان کربلا زیارت ته ځي هغوی ته پتې څه هیله یو شهر دی عراق کې، چې هغه ځای نه ما ته یوه ښځه راغله. هغې ښځې ما ته د خپل شوهر شکایت راوړلو چې اما شوهر چې کوم دی دا ما ته ټایم نه راکوي، شپږو میاشتو کې چې ته دا 13-14 دن چې دا ما ته راشي دا بیا مسلسل سفر کې وي ما ته نه رسېږي، مطلب ما ته ټایم نه راکوي. ته ورته خیانه وکړه چې ما شوهر چې کوم دی هغه راشي ما ته لږ ټایم راکوي، ما سه هم خونې کې وخت تېروي، زه هم غواړم چې شوهر سره زندګي وکړم. نه آیت الله خویی بزرګوار پلار چې کوم دی هغه ورته ویل چې زه به تا شوهر حاضر کړم، زه به ونه پوښتنه وکړم او زه به ته پوه کړم، زه به ته خیانه وکړم. طبق معمول چې کله دا کس شوهر سفر نه راغللو نو دې اردوات کړلو، پوښتنه یې ترې وکړه چې ته خپلې ښځې ته ولې ټایم نه ورکوي، په کار دی تا باندې واجب دی. لکه څنګه روایاتو کې هم شته چې انسان
څلورو میاشتو نه زیات سفر باندې نشي کولی مګر داسې ښځه ورسره ځي وي ښځې اجازات وي هغه بیا مثال هغه بېله خبره ده خو څلورو میاشتو کې پکار دی یو ورته انسان ښځې سره یعنی پکار دی خونې کې څه موجود وي کوم ازدواجي زندگی مراحل دغه پکار دی انجام کړي. خب دا کس دی څه خب زه خپله واقعه ذکر کوم چې ما چی وجې نه زه مثال مسلسل سفر کې وم که زه مجرم وم بیا تاسو څه حکم کوئ زه هغه باندې عمل کوم. ته څه راستش زه تاجر یم یو که مو پښتو کې څه رښتیا وایو چې زه یو تاجر یم نو زه یوه شهر نه تجارت مال واخلم بل شهر ته وړم څه زه مثال کې څه ګاډ راکوم څه پاتې شي بیا واپس سره څوم خونې ته دا مثال څه شیان یا مثال حج خوراک وغیره راوړم. نو یوه سفر کې چې زه امام رضا علیه السلام ته کوم کاروان روان و زائرین چې کوم روان و زه هغوی سره ملاو شولم هغوی سره روان و هغوی زیارت روان و یې څه لیارې کې مخکې تاسو ته پاتې څه پیدل سفر وي 2 میاشتې 3 میاشتې بیا مسلسل سفر کې پیدل یا مثال واسه باندې یا وخانو باندې زه کله دغه سفر کې وم چې مو سره سفر کې یو مؤمن بیمار شولو یوه 2 ورځې خو د کاروان والیاو ته انتظار کړو چې کله دې بیماري دوره حده پورې طولني شوله څه وشه یې ښه کولې څه امید نه و نه ټول کاروان څه اوس ټول کاروان خو یوه کس دپاره نه شو ایستلی لحاظه مالته یې پرېښللو نه روان شول. چې ما زړه نه منله ما ویله چې زه دا څنګه پرېږدم دا یو مؤمن دی بیا امام زایر دی څنګه بېله پرېږدم خو چې زه اوسه پاتې شولم د ټوله نه لاړل زه اوسه پاتې شوم چې بیا دې ډېر دوام نه راوړو وفات شولو. چې کله وفات شولو چې بیا ما څه بېله وم څه وسایل رسنه وو څه ما مثال کفن دفن څه بندوبست مې کړی وای او ما دوره وکړل چې مثال د ځناورو منور نه دا مثال محفوظ بشي نور زه مال څه زه کاروان سیزان ورسوم روان شولم چې مخکې کاروان ډېر وریا نه ولاړ هغوی پړاو چولی و هلته قافله یې ویساره کړې وه زه هم هغوی سې ورسېدلم لاړلم امام رضا اسلام زیارت ما وکړل وفسه کې څه کله ما څه کله کاروان ته وایي چې دغه ځای ته ما بیړه زه به دلته کله رسوم چې زه عکس وکړم چې آیا چا څه مثال مشکل هوته نه جوړ شوی ځناورو منورو خوا رسي چې دغه ځای کې وایي چې دې ټایم کې د کاروان همدغه ځای کې ډېر شپې ویسار شولو چې کله ویسار شو مخکې چې ما ویله چې څه کاروان ویسار دی زه به یې دغه کس پوښتنه وکړم چې د کوم کس وفات شوی دی چې زه کله روان شولم سترګې د غړوم دغه ځای ته چې کله ورسېدلم چې زه اصلا پوه نه شولم یوه داسې باغ ته نه وتلم چې هغه باغ ای دنیا کې څه خلته میوه وه هغه باغ کې ورکې وه ای مرغیو اوازونه د اورېدلي وای مختلف د ښکلوالی باغونه چمنونه ویلې وغیره چې زه ډېر حیران پاتې شولم چې دا خو چې کله متلو خشکو و بیابان و صحرا و اصلا دلته څه ابدي نه وه خو دا ابدي کوم ځای نه راغله چې امر سترګې غړوم مغه مؤمن څه کوم مؤمن وفات شوی څه کسان زنده خاره څه خارو ښکلي لباس کې مزین سهار د خارسي سمونه پښتنه که ته مړ شې سوا بالکل زه مړ شم وای زه چونکه امام زایر وم امام زیارت ته روان وم لیاره کې وفات شولم امام رضا علیه السلام ما ته راغللو و دغه مقام ما ته راغللو ما ته امام ویل چې ورځ قیامت پورې دا جنت دا بهشت تا شولو کله قیامت راشي بیا به هم زه اتا شفاعت ته رسم. چې کله ما دا غول درې ما ډېر اصرار وکړ چې ما اذن سره دلته وسو که زه به سپاس شم نه دا ایما د پاره ده ته مغاسه یا زنده وفات نشه دا مثال مرگ نه بعد بیا خبری دی مرگ نه مخکې خبری ندی لحاظه دی که تا حق نشته ته مثلا نشوي سره ده زه کله غشلم و پاس شلم کاروان سا بیا ملاو شلم امام زیارت ته بیا پاس راغلم هغه نه بعد ما دا اراده وکړله چې زه به کاروان امام رضا حرم ته چې زه به هغوی ساتم چې بس مغه ورځه ده نن ورځه ده چې کله امام رضا حرم ته کاروان تیاریږي زه مخکې نسه تیارم چې بس اندي امید سره لیاره کې څومره څوم چې زه یا هغه مؤمن غوندې کې لیاره کې وفات شم امام رضا سم مونږ انده شره هم وکي ما ته انده بهشت راکي نه چې کله آیت الله خوی بزرګوار دا کیسه واوریدله نو هغه ته مسخ شولو ته خندان شولو چې زه اوس دې کې څه فیصله کوم یوه طرف ته تا دین سودا ده اخرت سودا ده بل طرف ته تا ښځې حقوقو سودا ده لہذا زه به همدومره ته وایم چې خپلې ښځې حقوقو خیال یې ساته نوره مثال دین خیال یې ساته نو
انسان واقعا خپل زندگی که انده کوشش وی انسان اهل بیت علیه السلام ځان راضي کی و خپل اعمال داسې اعمال وی او اعمال واجنه لکه څنګه مو دنیا کې اهل بیت محبت نه هر یو تکلیف برداشت کوي چې هم اهل بیت محبت نه چوک نشي جدا کوي ولا ټوټي ټوټي مکی مو انده دعا کوو پروردگار محمد و آل محمد لخاطر مو اخرت کې هم اهل بیت علیهم السلام محشور وګرځوي وما علينا الا البلاغ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.